अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं कौन सी बात कहूँ कि ये इंतहाई अफसोसनाक है और कौन सी बात मैं बताऊँ कि ये जो है ये खुशी की है। मेरे पास अक्सर जो बातें होती हैं वो अफसोस की और गम की होती हैं। मैं इस कारखानों मार्केट में आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास कौन लोग मौजूद हैं और फिर उनसे दो बातें भी करेंगे कि अपने बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। संगे खै जोड़ी द कम ځای जी 400 یم د 400 سره نوم دی ایوب جان او چې کله سم بنو څه کار وکړو जी बस हम दे स्पेयर पार्ट दुकान दे प्लाट तरफ दुकान दे तले म स्कूल ته ودی बस ها او سونه داسې ټیم داسې ته پوډرس کې जी دا نه لس کال زمان کې مور پلار پسې راځي بوزي دی نه जी پلان में وفات ته بس مور کور کې رونه را پسې راځي بس دا نشه داسې چې واپس راځي واپس راشي نو پوډر درته ته څنګه اخلي پیسې رسېږي د پوډر لپاره जी बस کبار را غونډو دا باندې بس چې کبار را غونډ کې پوډر د سوس پیسې راواله سو پیسې پوډر کله د 200 کله 100 کله 300 او سوق د تروړي د پوډر د سوق وروړي जी دا غړ ساقيان دي دار پر نه راځي خانو پولیس والا ورته سره وي د پولیس والا په دا خدا کیږي دا کار څنګه پولیس په پس باندې څنګه کیږي هغه ول پیسې ورکړي جی بیت ورکړي بس راشي اکثر پولیس والا دانی ونی سي پودر ونی سي دغه ساقيله ورکړي بس خرڅي پولیس له خرڅي ها او کوم کسان ته استاد راځي چې پودر درکړي تاسو سره مینه جی نو خو بس یو داسې ذاکر نوم دی دبل لغه حامد نوم دی دی پیژنې او جی ها دوستا ستاسو نوم دی مخ کار کړاله چې دی وینم مخ کار کړ کارکا خاطر ټیک خان ستاسو نوم دی ها ها ټیک ها دا سله چکر لګوم دا د کسبي پراته دي دا د کسبي پراته دي او دا دلته بنده بچی پراته دي دا بنده بچی پراته دي او دا دلته کسبي پراته دي او زه تاسو ته لور لکم ته کې د بنده بچی خیمه دا د بنده بچی پراته دي په دې ګند کې په دې متیازو کې د کارخانو په دې بازار کې دا د کوم بچی پراته دي دا د کوم بچی پراته دي په دې بازار کې او په دې ګند کې او په دې خورو کې او په دې ګندګۍ کې په دې پلیتۍ کې په دې دومره غټو مارکیټونو کې د کروڑو روپو په دې پلازو کې دا د کوم بچی پراته دي دا د کوم بچی پراته دي کباړو کو خدای دا د کوم بچی پراته دي د سپو سره په دې روډونو پراته دي په دې غټو د کروڑو پلازو نه مخې ته پراته دي دا هغه خلک دي چې که تاسو وګورئ په دې باندې بس تاسو زړه درد وکړي دا هغه بچی پراته دي ये वो बेटे हैं जो कि करोड़ों रुपए के इस प्लाजों के सामने ये लोग चोरियां करते हैं ये लोग चोरियों पर मजबूर हैं ये लोग पाउडर पीने वाले तबाह हो गए इस मुल्क में यहाँ पे पुलिस घूमती है लेकिन इनको लोगों से हेरोइन पकड़कर उन लोगों के हवाले करती है जो इसको बेचते हैं और फिर हमारे ये बेटे इस हेरोइन को पीते हुए तबाह बर्बाद हो जाते। ये कौम के बेटे आपके सामने, ये खानदानी लोग, ये बड़े बड़े खानदानों से ताल्लुक़ रखने वाले, ये गरीब, ये कौम के अजीम लोग आज पाउडर पीने पर मजबूर। गवर्नमेंट ने पुलिस का बंदोबस्त किया इस चीज़ के रोकथाम के लिए, लेकिन पुलिस बिक गई, पुलिस ने ज़मीर बेच दिया
اس قوم نے اپنا ضمیر بیچ دیا, انہوں نے اپنا ایمان بیچ دیا, انہوں نے اپنے بیٹے بیچ دیے, انہوں نے اپنی زندگی بیچ دی, اور اس لیے یہ قوم کے بیٹے آج ان کتوں کے ساتھ اس روڈ پہ پڑے ہوئے ہیں. وہ ٹائم دور نہیں جب اللہ کریم تمہارے گریبانوں میں ہاتھ ڈال کر ان لوگوں کے بارے میں پوچھے گا. میرے پاس الفاظ نہیں, میں اپنے الفاظ کا اختتام دکھ سے دل کے ساتھ اس بات پہ کرتا ہوں کہ اللہ کریم میرے وطن کے میرے بچوں کو میرے سامنے اتنا ذلیل نہ کر. اللہ کریم ہم سے, میں کیا کہوں, خدا کی قسم میرے پاس الفاظ ہے. اللہ کریم پورے عالم کے مسلمانوں کو اپنے رحمت کے دروازے کھول دے, اپنے نبی کے صدقے میں پورے عالم کے مسلمانوں کے بچوں کو اور پوری عالم کی انسانیت کو اس گن سے بچا دے. آمین. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم.